تقريلا وايما خان صاحب وای څنګه و بادرنګ تقريلا وايما ما دې سوکمر کی خدلا تبدلا وايما او چا کی چې زیشته نو هغه ته خپل پیر وايما او دا ایمان دې چې خنجر ته خنجر وايما دوستانو زما د بیلو کلی درنو مشرانو او زما مزولو بچو السلام علیکم سلام نباد دا خستاسو پروگرامو ماده کې مداخلت نکو او زه چې راغلم نو ځال تکې ناستلم پاوامو کې ناستلم نو خان صاحب ما ته وایي چې ته سټیج ته ولې نو ما دا زما کلی دی زه به کلیوالو کې کېنم زه دلته مېلمه نه یم زه چونکې کلیواله یم زه به د کلیوالو په منځ کې کېنم ډېره مهرباني دوستانو سیریس خبرې ډېرې وشتلې زه وایم چې ما تاسو ته لوبنې ګپ واورولې چې لږ دا پروګرام چې دی دا برابر شولې زه په یک شي کې نوکر وم په نوکرۍ کې یو یسر یو نو سر چې کله کلي ته راغلم نو خلکو وایي چې ته الیکشن ته ودرېږه نو ما ورته وی چې یار دا الیکشن خو زما د وس کار نه دی زمونږ لوبنې دماغ دي دې دپاره ډېر دماغ پکار دي نو هغوی وي چې نه خامخا به ورته ودرېږي نو زه الیکشن ته ودرېدلم چې الیکشن ته ودرېدم بیا به چا ما سره داسې کلاوې خبرې نه کولې لکه څنګه به چې د الیکشن نه مخکې مونږ کولې داسې کلاو به ما سره څوک ګرځېدل نه څنګه به چې د الیکشن نه مخکې ګرځېدل پریشانه شوم چې خدایه ګناه مې څه وکړو څه ګناه مې کړی دی چې دا خلک ما سره نه ګرځي یا ما سره خبرې نه کوي که ووټ نه راکوي خو نه دې راکوي ولې کم از کم یار هغه ګپ خو دې لګوي نو پوه شوم چې دا د ووټونو ماحول دغه شانې لکه د کرونې نو اوس دا سوچ کوم چې دا ووټ به پیدا کوم څنګه نو زمونږ په کلي کې یو مړی وشو زما د مقابلې کنډیډیټ هلته دوا له راغې کله چې دوا کې کېناستو نو ما هغه ته خیال دی چې دی څه وایي نو هغه زمونږ هغه کلیوال ته وایي چې لاس پورته کا ما ستا پلار پسې 3 قرآن شریفونه اوس ختم کړل او 27 قرآن شریفونه زمونږ ټیکسله کې مدرسه ده هلته یې ورپسې ختم کړل او انشاءالله زه به هرې جمعې نه 30 قرآن شریفونه ختموم نو راشه زما حالات خراب شول ما وی دغه یو سړي به ووټ راکو چې د ده پلار پسې 30 قرآن شریفونه ختم کړل آرام کو اوس ماله ووټ راکړي اوس ماله څوک ووټ نه راکړي نو ما څه چلو که چې ما خپل ټیم ته ووایي چې هلکه دا ووټ چې دی دا د مړي کور کې دی دې نه بعد چې چېرته مړی کېږي نو ما به خبروئ نو چې ټیک دی یو ټایم کې زما د ټیم لیډر ما ته ټلیفون کوي چې هلو سلام علیکم ما وعلیکم سلام څه چل دی وی چې هلکه ملوکه کې مړی وشو ما وی بند که یاره وی ولې نو ما وی د بل بیټ مړی په ما بخي خپل بیټ کې چې کار وشي وایي بیا ما ته وایه وی چې ټیک شو بیا چې 2 ورځې تېرې شوې نو دوباره یې ما ته کال وکړ چې هلو سلام علیکم ما وی وعلیکم سلام ولې خیر دی وی چې بیا مړی وشو وایي کوم ځای وشو وی په چجړو کې وشو ما وی اوس یې خوند وکړ هلی میدان ته کېږئ چې بس ما یې ورسو په موږ چې څه ټایم د چجړو مخکې له ورسېدلو ما سره په ګاډي کې دا 3-4 ملګري ناست دي نو ما ته وایي پورې په دې دوکان کې چې ناست دی پهله ما ته وایي ګاډی ودرو نو ما د روډ سنټر کې ګاډی ودرو نو ما ته وایي دې دوکان کې چې ناست دی د ده پلار مړ دی ما وایي تاسو زر کوش شئ نو دا چې کوش کړل ما ګاډی سیټ ته ولګو او زه چې دوکان ته راتلم نو بلبختۍ د وجې هغه دی چا پلار چې مړ و هغه ښودلی او دکاندار دنګ نه ناست چې دکاندار ناست دی نو زه چې دننه شلم جومات چغې کړې ما یې خدایا دا د ده پلار دې وژلو ای ربا داسې موساړې نورې ګرځي داسې ښایسته سړی دې مړ کړ دا ډاکوان دا شوکماران دومره مخلوق ګرځي د ده دومره نرم ګرم پلار دې مړ کړو بس چې راتاو شلم چې راتاو شلم نو ځان سره مې راجوخ کړ نو چونکې هغه خو د هغه پلار نه
نو زه چې دې ځان ته راجوختومه که نه نو دی ما نه شاته شي نو زما زړه کې دا ده چې ووټ لا کنفرم نه دی دا چې ما وي څو پورې سستي نه ده راوړې که نه نو ووټ کنفرم نه دی نو په جړا شلمه او داسې چې دې ومه قسم دی که هغه پسې بچا جړېږي چې لکه دا کومې ما والې ما خدایا د خلقو د پلارانو اوازونه لکه چرته ته نه وي او د دې د پلار داسې مزیدار اواز لکه سم خدایا دې دې ولې وجه نور خلک لږ نیمه ګنټه ما هغه سره وجړل نو کلي کې هغه ستړی شو نو سستي راوړه چې سستي راوړه ما ویل که خیر و کیسه کلیئر شوه نو ما هغه ملګرو ته ووایي دغه مې په ژړا کې ووایي ما وایي ستا پلار وایي چې ووټ په تا نه راکړو او ما د پلار هغه لاجو فاټک که زمونږ نه ساتي نو چې بار شما بس واسکټ مې راکړو او ټوپۍ مې ښه په دې ښکر کېښوه او دې ځای نه مې داسې کږه کړه ما وی خبره اورئ ولې آباد ملګري چې وو ما وی زه ګورم چې دې چا له ووټ ورکوي نو هغه ما ته وایي دا خو د ده پلار نه و ما وی خدای مو کور او سارا روان که دا یوه ګنټه ما چا ته وجړل وی چې دا خو بل سړی او راځه اوس درته د هغه زوی راوښیو که نه نو ما ورته وایي چې زه یو ووټ دپاره دوه ځایه نه شم جړلی او بس که څوک یې راکوي یا دې کړي او که نه راکوي نو نه دې راکوي البته زما ورونو زه یو خبره تاسو ته کومه او په فخر یې کومه ډېر د زړه نه یې کوم د هغې وجه دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا بیلو زما ذاتي کلی دي دې نه به ما د چا هغه پلار مې نه نیکي د چا د نیکه به مې نه نیکي دا زما د رونو کلی دی دا زما د قوم کلی دی دا زما د مشرانو کلی دی انشاءالله ماله په دې فخر دی دا الیکشن دور دی په دې ځنګل کې الیکشن شو نو تبرګیو موتونو ته ودرېده چا دې تپوس وکړو دې انسانانو ته چې پته ولګېدله چې یاره په ځنګل کې الیکشن دی نو تماشې له یې لاړل چې تماشې له یې لاړل د هر نختر پاسه د تبرګیو پوسټر لګېدلی دی لکه ستاسو په دې دیوالونو چې د کونسلرانو پوسټر لګېدلي دي نو خلکو دې نخترو نه تپوس وکړو چې ای نخترو دو تشې پوسټرې لګولي دي او که نه تاسو دو سره د حمایت اعلان کړی دی نو نخترو ورته وویل چې موږ دو سره د حمایت اعلان کړی دی نو هغه ورته وایي تاسو ته پته نشته بلبخته خلکه ستاسو نیکان دې تبرګی ووال ستاسو پلاران دې تبرګی ووال ستاسو وروڼه دې تبرګی ووال ستاسو عزیزان دې تبرګی ووال ستاسو بچي دې تبرګی ووال تاسو بیا هم دې له ووټ ورکوئ نو ابو ورته وایي چې خفه نه شي من مجبوري ده من دې تبرګی له ځکه ووټ ورکوو چې دې کې لاس دی زموږ د نسل دی زموږ مجبوري ده چې موږ به د خپل نسل له لاس دی ووټ ورکوو زه نن د سټیج نه تاسو ته وایم چې د نسل او د لاسي لپاره ووټ ورنه کوي ووټ یو ورکړ سړي له ورکوي ووټ یو محنتي سړي له ورکوي ووټ یو ایماندار سړي له ورکوي ووټ یو دیانتدار سړي له ورکوي ووټ هغه سړي له ورنه کوي هر 15 کالو بعد حکومت پاکستان اعلان کوي چې یو ایماندار سړی راولېږئ هر 15 کالو بعد موږ خطا کېږو او زموږ ملک او علاقه په شاته ځي ولې زموږ کلی پخې نه دي ولې زموږ کورونو ته اوبه نه دي راغلي ولې زموږ د بجلۍ مسایل دي ځکه چې موږ تبرګی له ووټ ورکړی دی که کله موږ حقداره سړي له ووټ ورکړه الله ګواه دی نو زموږ علاقې به ترقي هم وکړي او خوشحالي به هم راشي زما وروڼو ما ستاسو له غونې ټایم واخیستو زه معذرت غواړم بلکې یوه کیسه اخرۍ نه راولې کومه او بیا درته ختموم هغه سیاسي نه ده غیر سیاسي ده په یو کلي کې دوه کسان لږ زر زر کومه چې ډېر زیات ضایع نه شي په یو کلي کې دوه کسان یو ځای مړه شول یو دې طرف ته مړ شي یو دې طرف ته مړ شو قبرستان یو کلی یو اعلان وشو چې دا دوه کسان مړه شول کلیوالو سوچ وکړه چې یو ځای به یې قبرونه وکړو څه به ولې جدا جدا قبرونه کړو نو یو ځای ولې قبرونه وکړل بیا یې چې جنازه به یو ځای وکړو څه جدا جدا جنازې به کوو بیا یې ولې جنازه یو ځای کې وکړله بیا یې چې کله ښخ کړل نو کلیوالو ووایي تلقین وشو کلیوالو ووایي ځئ چې ځو
اوس په ورسره حساب کتاب شروع کیږي کله چې دا او مرګ فرشتي قبر کې راغلي نو د یو نه تپوس وکړو چې ستا څه نوم دی نو خاموشه قانوني ده موبایل پکې کار نه کوي سیلای پکې نشته او شور پکې نشته چوپه چوپیا ده دواړه پراته دي ګاونډي غوږ کېښودو چې یاره که صداقت کیسې زو مې زده کړم نو هغه ورته وایي چې زما نوم فلک دی د صورت فلک ووایه نو هغه در 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 صورت فلک ووایي وایي دلته د جنت کړکۍ کولا وکړئ او ځئ چې ګاونډي څخه لاړ شي نو د ګاونډي حالات خراب شول ولې د هغه نوم یاسین و نو هغه وایي دا دومره یاسین به د چا هغه پلار وایي موږ خو پکې ګیر شو نو دا فرشتې چې ورڅخه راغلي نو ورته یې وایي چې ووایه څه نوم دی دی هغه لږ عقلمند و هوښیار و هغه وایي نوم مې یاسین دی خو د مینې نه به ما ته مور کوثر وي هغه یې په کوثر نه خلاصېږي پوره یاسین به وایي نو انشاءالله زما ورونو په کوثر نه خلاصېږو انشاءالله یاسین به وایو د الله تعالی حکم سره واخر دعوانا وللحمد لله رب العالمین